الله رب العالمین فرمایي چې محبوبه دغو خلکو ته وایه که چیرې تاسو د الله سره محبت لرو ان کنتم تحبون الله فاتبعوني مو تابعداري اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره داویدار خلک دي چې دا ولري. الله یو سنچا یوه خبره ذکر کړله چې په دې کې به عاشق رسول پته لګېږي چې عاشق رسول څوک دی، د پیغمبر باندې مین خلک څوک دي هغه الله ذکر کړه. الله یو تعارف ذکر کړلو که د الله سره محبت لرونکی وای او د پیغمبر علیه السلام سره محبت لرونکی وای نو فتبعوني پیغمبر علیه السلام فرمایي مو تابعداري وکړه. اوس به انسان دا دعا کوي چې زه د عاشق رسول یم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لرم، نو دغه انسان ته به کتلی شي که په دغه انسان کې د پیغمبر علیه السلام صفات کمالات طریقې ډېرې وي، دی به ته وپرشن کې چې څومره طریقې وي پکې دومره په الله رسول باندې مین. اوس زه تو سره پوښتنه کوم، یو انسان دی هغه وی چې زه الله په مو باندې ګران دی او الله رسول په مو باندې ډېر ګران دی، په دې کې یوه طریقه نه وي ګیره نشي پرېښوی، پنځه وخته لمونځ نشي کولی، نو تونه زه پوښتنه کوم دغه سړی هیڅ کله محبت نشي. لکه یو انسان دی هغه د پلور سره مینه کوي، خو ډېره به انتها مینه سره کوي د بلې هم سره، خو د پلور خبره نه مني، د پلور خبرې ته خبره نه یي، نو د پلور به وهي که نه وی که نه هلکه ته به سره مینه لرې مو بچایي ته په کور به دا ده چې به هره خبره وماني. همدا رقم که یو انسان ویایي چې زه د الله سره او د الله د پیغمبر سره مینه کوم، نو دغه انسان ته کتل پکار دي چې ده سره د پیغمبر علیه السلام صفات څومره دي، اخلاق یې ټیک دي که نه دي، زناکاري کوي که نه کوي، همدا رقم چې کوم د خلکو سره څنګه ملوي، همدا رقم صبر پکې شته که نه شته، پټکۍ وهي نه وهي، پنځه وخته لمونځ کوي نه کوي، تهجد کوي نه کوي، تلاوت کوي نه کوي، نور ډېر اعمال، دا تمام اعمال چې کله په انسان کې موجود شي او دومره پیغمبر علیه السلام سره وي، نو الله پاک فرمایي چې که تاسو د الله سره محبت لرو نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د مو تابعداري وکړئ. یو بله تعارف درته خبره کوم، یوه ضروري خبره دا ده چې د الله د پیغمبر سره محبت دپاره د محبت تعارف ذکر کړلو، که د الله سره محبت لري او د پیغمبر سره محبت لري نو د